बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड को अस्सलाम वालेकुम। नरनी प्रोग्राम के जो हसन खान तोस्ता हर कले में ग्राउंड को द अफगानिस्तान सूरत हाल चिकम दे हर वरज सर यो तरफ था को उम्मीद दे नो बल तरफ था तशवीश हम पके ढेर ज़्यादा थे द यकम माई तारीख नज़दीर रवान दे कम चे द तालिबानों और द अमरीकी तरमन दा लवजनामा लासलिक शे हुआ چې په یکم مای پورې به د امریکې او د نړیوال ټول فوج د افغانستان نه وځي خو امریکې هغه فیصله چې کوم دی لکه وځنډوله وی چې د روان د دې کال د سپتمبر میاشت کې به چې کوم دی د سپتمبر پورې به موږ خپل افواج وباسو خو دې سره سره چې کوم بین الافغاني مذاکرات وو هغې نه هم څه خاص نتیجه مخې رانلله او ورسره چې کوم دی تشویش هم دا دی چې په افغانستان کې په تشدد او په وایلنس کې اضافه هم روانه ده پاکستان خپل کوششونه شروع کړي دي نن هم د امریکې د دفاع وزیر چې کوم دی هغوی د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوا سره ټلیفون لارې باندې خبرې کړې دي د پاکستان خصوصي استازی صادق خان هغوی کابل کې څو ورځې تېرې کړلې د کابل حکومتي او د سیاسي مشرانو سره خبرې اترې وکړلې اوس هغوی روان دي دوحه کې به هغوی د طالبانو سره د طالب مشرانو سره خبرې اترې کوي هلې ځلې نړیوالو ورولۍ دپاره دا ډېر لوی چیلنج دی او بیا پاکستان میډیا کې چې کوم خبر راځي کنسرن هم ډېر زیات دی چې هسې نه په افغانستان کې کوم رپورټس چې راځي چې یاره که امریکې فوج ووته نو زیات امکان دا دی چې د داعش او القاعده چې کوم دی د هغوی ری ګروپینګ او د هغوی چې کوم دی یو ځان ری ارګنایز کوي شي ټول صورتحال راځي نو پاکستان د سچویشن به خرابېږي افغانستان خو هم د بده قسمت داسې دی په دې ټول صورتحال باندې به ګران کتونکو موږ خبر کوو تاسو سره د میلمنو تعارف کوم اسلام آباد سټوډیو کې زموږ سره د دفاعي امورو ماهر بریګیډیر سید نذیر مومن صاحب ناست بریګیډیر صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو سره کلی ډېره مننه د کابل افغانستان نه به زموږ سره د افغانستان د ولسي جرګې غړی او قومي مشر حاجي فریدون خان چې دی هغه به زموږ سره په دې پروګرام کې شرکت کې نورم د حوالې سره به موږ سره کسان په دې پروګرام کې راځي خو زه بریګیډیر صاحب فریدون خان به هم زموږ سره راشي پروګرام کې زموږ سره څه افغاني مشرانو تاجرانو د هغوی خبرې دي چې امن څونه ضروري دی د پاکستان او د افغانستان او د دې ترمنځ د تجارت که چېرې امن راشي نو څومره امکان زه لمبې به دا وورو دې نه پس بیا پروګرام جاري ساتو ګران کتونکو دا تاسو د دې دا خبرې واورئ نه پس پروګرام زموږ جاري وي سهولتونه غواړو ډېر لکه نورو دنیا کې تجار ته ډېر سهولتونه شته ده او اسانتیا ورته شته ده خو متاسفانه دلته اسانتیا نشته ده امنیت نشته ده مسؤلیت نشته ده نو سرمایه‌دار نشي کولی چې د سرمایه ګذاري وکړي دا ټول خلک غواړي چې خپله سرمایه د وطن نه وباسي بیکاري زیاته ده فقر او غربت ډېره زیاته شوه نو په دې هکله موږ غواړو چې سهولتونه راایجاد شي سهولتونه موږ ته راکړي چې د تجارت پروسه لږ مخ ته لاړ شي مرکزي حکومت نه زه دا غواړم چې مرکزي حکومت وزارت مالیه کې کم تغییر او تبدیلو کې باید پالیسي تغییر او تبدیل ونه کړي دوی ورسره پالیسي هم تغییر کړي مثال مخکې د مثال درته پاکستان مارکیټینګ خیمه کنه په ښار په هغې د بر بحران سره مخ شل دا کم برق چې ګروپونو چې کم مصرف کوو د هغې محصول بیخي معاف کړو دوی مارکیټینګ ته نه ګوري باید وزارت مالیه داسې مارکیټینګ وکړي لکه تجار چې خپل مال دپاره کوي باید وزارت مالیه د تجار دپاره وکړي ځکه تجار دی غرق کړو سرمایه ایستلي دي تجارت ورځ په ورځ کمیږي خلک غریب دي ته خپله دې ښار کې وګرځه که نه چې څومره خیرات خواره و دې ښار کې پیدا شوي دي علت یې همدا دی چې حکومت تجارانو توجه نه کوي تجاران هم خپلې سرمایې ایستلي ځکه چې دلته په سکون کې نه دي وزارت مالیه دومره سختي شروع کړې ده مخکې به یو کانټینر باندې موږ 2.5 لکه روپۍ محصول ورکوو تعرفه کې به راتلې اوس هغه راځي 12 لکه روپۍ دولت چې کومې ژمنې موږ څه وکړي چې رسم دی کړی نه عملي کړی دی موږ ته جوازونو نه ورجانه د پولیس خورات پول جوړ کړی دی کله مستوفیت ته ولي کله را باندې ګمرک ته وړي کله را باندې مالیه کوزه اخلي او کله را نه بر اخلي یو برسي موږ ته دغه یو برسي بیله ده د جواز درې میاشتنۍ بیله ده د سالانه بیله ده د تجارانو دا زیات جوازونه چې کوم دي ټول ختم کړي دي سلامونه احترامات د خیبر ټیو ټول اوریدونکو لیدونکو ته حمایه د تجار دولت ونه کی طبعا مشکلات جوړیږي نو صرف حمایه د دولت ضرور دی دولت باید تجاران او فابریکه‌داران حمایه کړي تر څو دلته خلک سرمایه ګذاري وکړي او د فابریکو کې د خلک دپاره د کار زمینه مساعد شي په ضمن کې همدغسې نور مسایل دي چې
هغه باید دلته تجاران او صنعتکاران دوی حمایه شي. د پاکستان له ځانګړي استازي صادق خان او پلاوي سره یې پر ځینو مهمو مسایلو او په دې مسایلو کې د خنډونو په حل لارو بحث وشو. له دې ډلې افغان سوله، امنیت، سوداګري او ټرانزیټ یادولی شو. له پاکستاني لوري سره د افغانستان پر سوداګریزو مسایلو هم بحث وشو. پاکستان یو ترمینال په تورخم او بل په چمن کې جوړ کړی چې هره ورځ 15,000 موټر د تورخم او 4,000 د چمن په ترمینال راځي. دغه راځي افغان کډوالو ته هلته د یو څه مودې په مخه د پاتېدو په خاطر کارتونه ورکړي دي. پر سیمه ییز اتصال له ازبکستانه تر پېښوره د اوسپنیزې پټلۍ پر جوړېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي بحثونه وشول. دا ښه خبره، زه امیدوارم چې انشاءالله پاکستان حکومت سره زموږ د کوم د تجارت په سطحه چې تجارت کم شوی دی، د عمران خان صاحب راتګ افغانستان ته دا ډېر یو نیک قدم و. به رزاق داوسه د پاکستان صنعت و تجارت وزیر چې افغانستان ته 2 ځل سفر وکړو، بیا د افغانستان همداسې غوریاني صاحب 2 ځل اسلام آباد ته سفر وکړو. دغه راک او درک ډول ډیپلوماتیکي اړیکې چې موږ یو بل سره روابط ښه ولرو، نو زه یقین لرم چې انشاءالله تعالی زموږ تجارت به نور هم پرمختګ وکړي. ځکه چې زموږ د شخصا د یو تاجر په صفت زه دا وینا کوم چې تقریبا 10 کاله کې زه پاکستان سره تجارت لرم، د عوامو سره ډېر ښه تعلقات لرو. جی ګران کتونکو تاسو خبرو دی بریدیر صاحب تاسو کتل چې لکه ذات خبره هم دغه ده چې امن راشي، تجارت په ترقی وکړي د دوانو طرفونو ته، ستاسو خاص کر قبایلي سیمې آی غاړې ته چې کم دي په دې کم صورتحال چې مخې ته راځي دی کې تاسو ته څه ښکاري چې د دې خلکو دا دغه به پوره شي؟ چې د افغانستان څو پورې کشاله په داسې د جنگي حالاتو کې وي او د امن چې کوم کوششونه کیږي هغه تر څو پورې چې سر ته نه رسي، نو څنګه چې دا حالات وړاندې کله یخ کله ګرم کله تجارت لږ توندي اخیسته ده، بیا هغه وروسته شوې ده، دا حساب کتاب به شروع وي. البته چې تر څو پورې د تجارت تعلق دی یا د دواړو ملکونو ترمنځ د ویزو یا د تګ راتګ یا په پوله باندې د راتللو یا د تللو دپاره کوم سهولتونه پکار دي، په هغې کې خو چې دا کرنل د زموږ خصوصي استازی صادق خان صاحب راغلی دی، نو دغې ته توجه ورکړی شوې ده. په هغې کې خصوصا د ویزې باره کې چې کوم سهولتونه افغانیانو ته ورکړی شوي دي چې ملټیپل انټري ویزا یې ورته جاري کړئ، بل طرف ته د تجارت دپاره 15 کالو دپاره یعنې اوږدې ویزې ورته ورکوي، او دریم طرف ته دا دي چې که د صحت باره کې وي یا د تعلیم باره کې وي یا د ټوریزم باره کې وي، د هغې باره کې مو ته هم ویزې ورکوي. لیکن بل طرف ته چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تجارت و او هغه هم په کوم سطحه به تقریبا چې $1.5 بلیون ته رسېدلی و او اوس هغه تقریبا $0.5 بلیون ته راکم شوی دی. نو دا دوباره هغه سطحې ته رسېدل او بیا دا بحال کول د دې دپاره یقیني خبره چې دواړه طرف ته کم د تجارت کوونکي دي چې د هغې کم دلته تجار دي هلته کم تجار دي او بل دواړه کم د هغوی وزارتونه دي، هغوی په کار ده چې دا سهولتکاري یو بل سره وکړي په دې چې بنیادي شی دا دی بریر صاحب چې لکه امن خو نه بغیر خو هېڅ نه کېږي. امن چې نه وي نو هغه ځای کې خو مرغۍ هم نه کښېني، د هغه ځای نه په تونده باندې تېرېږي بلکې هغه لار هم پرېږدي. نو امن خو وایي که نه چې دا د انویسټمنټ یا تجارت داسې دی لکه چې یو مرغۍ یو ځای ته راځي او بیا چې ته یو ډزو کې ټول په یو ځای باندې راځي یوه یوه کښېني او چې پاسي بیا په یو ځل باندې پاسي. موږ سره حاجي فریدون خان څنګه چې ما شروع کې ویلي و د افغان ولسي جرګې غړی دی او سره چې کوم دی قومي مشر هم دی، ننګرهار سره تعلق لري. فریدون خان السلام علیکم. وعلیکم السلام خانه جوړې ښې ډېره مننه، الله مو روغ لره. فریدون صاحب دا راته ووایه چې پروګرام کې مونږ خبرې کوو په افغانستان کې د امن حوالې سره. تېره ورځ ما ستاسو یو ویډیو هم کتلی وه چې په هغې کې تاسو ما په خیال خپل کلي ته چې کوم دی د افغان ټول قومي مشران زیاتره راغوښتي وو او هغوی ته مو دا وایي چېرې دا یو ډېره زبردسته موقع ده چې دا زمونږ ضایع نه کړو. نو تاسو ګورئ چې یاره لکه بهر چې مونږ ته ښکاري نو داسې لګي چې یاره ګنې د امن دا موقع چې کومه راغلې وه افغان سیاسي مذهبي او اتنیکي مشران چې کوم دي دا موقع ضایع کوي. تاسو ته داسې ښکاري که نه څه امید شته دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
دا خو ډېره ښه پوښتنه ده او ستاسې نه مننه کوو چې موږ ته هم د دې موقع راکړله چې خپل نظر ووایو. د امن مسله خو موږ او تاسو ټولو ته دا معلومه ده چې د امریکا او د ناټو کې شامل ملکونه چې په افغانستان ته دوی راغلي وو 100 کاله دوی دلته پاتې شول او دوی په دغه 100 کلونو کې ډېر درانه مالي او ځاني نقصانونه ولیدل او آخر په دې نتیجه ورسېدل چې هغوی خپلو ملکونو ته چې کوم تهدید متوجه او د هغه د طالبانو سره کېناستل او هغه تهدید دوی د منځه ویوړه او دوی ځان مطمئن کړ او طالبانو سره یو هوکړې ته ورسېدل او چې دواړه لوري پرې موافق دي او یو بل ته مشکل نه پېښوي. دا خو د دوی مسؤلیت و خپل مسؤلیت یې ادا کړ د خپل ملت او وطن په خاطر باندې. خو زموږ دپاره په کار دا دي چې زموږ قومي مشران دیني علما جهادي مشران دا ټول خلک همدغسې چې نور خلک خپل ملکونو دپاره تهدید ته منځه وړي نو موږ په خپلو منځونو کې ولې د خپلو وروڼو سره ولې د خپلو خلکو سره یوې نتیجې ته نه رسېږو او هغوی سره یو خلاف ولې نه کوو او په دغه برخه کې چې یو قربانۍ ته ولې نه حاضرېږو او دغسې یو د یو انسان په صفت د یو مسلمان او افغان په صفت موږ ولې ونه شو کړی چې په 100 کالو کې موږ طالب سره او یا نورو مخالفو ډلو سره یو نتیجې ته تر اوسه پورې ونه رسېدلو او همدې خبرې ته موږ ناست وو چې ناټو او امریکا دې زموږ د ملک امنیت ساتي. دا دی هغوی چې خپل هدف ته ورسېدل هغوی ته زموږ بې ثباتي او ناامني هېڅ ارزښت نه لري او بیا هم د دې دولت تر شا خپلې مرستې جاري ساتي او خپل خلک یې د افغانستان نه ویستل. نو موږ ته پکار دي چې دغه مسایل او مشکلات چې پیښ دي سره کینو که طالبان دي که قومي مشران دي که په حکومت کې شامل خلک دي که ګاونډي ملکونه دي ځکه چې د دغه جنګ نه او جګړې نه زموږ ګاونډي ملکونه متضرر دي. داسې نه دی چې زموږ په خاوره کې او وطن کې دې جګړه وي او دغه نورو ملکونو ته دې بې تاوان ونه رسېږي. مخکې ستاسې د تجارت او اقتصادي برخه باندې چې کوم خبرې وې په دغه کې دا ټول زیانونه او نقصانونه چې موږ ته رسېدلي د جګړې نه رسېدلي دي او موږ باید جګړې ته د پای ټکی کېږدو او نور دغه د ورور وژنه چې یو پښتون پاڅېږي او بل پښتون وژني په هېڅ قوم کې یو قوم هم په پاکستان کې په ایران کې په افغانستان کې بل یو قوم هم نه پاڅېږي او خپل ورور نه وژني. یوازې پښتون دی چې په پاکستان کې او په افغانستان کې هم بس د خپل ورور په وژلو فتوې ورکوي د خپل ورور وینه تویه کوي او خپل ملک ته ګڼ ستونزې او مشکلات را پیدا کوي او راوړي. سعیده فریدون صاحب بالکل تاسو چې کومه خبره کوم په دې باندې مخکې هم بنیادي سوال هم دغه دی ډېره ښایسته خبره چې یاره پښتون هلته کې هم په یو نوم باندې کله د مذهب په نوم باندې کله په بل نوم باندې که وژني نو خپل افغان پښتون رور هلته کې دی او که دلته کې موږ سره بریګیډر صاحب جهانګیر خټک صاحب هم د جاین کړي وو د نیویارک نه دا اوس زموږ سره دی. خټک صاحب ډېره مننه تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. تھینک یو ویری مچ. خټک صاحب تاسو له زه راځم خو یو وړه شان دمه ده د مې نه پس به چې کوم دی پروګرام زموږ جاري زموږ سره د ننګرهار نه حاجي فریدون صاحب هم په لاین باندې دی هغوی به هم زموږ سره په دې پروګرام کې وي. ګرانو کتونکو وړه شان د مې نه پس بیا راځو چې ګرانو کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی بریګیډر صاحب موږ ځو خټک صاحب له خړمبې مې تانه یو شارټ تپوس کوم تاسو فریدون صاحب خبرې واورېدلې دا هم یو واقعي ګورئ که تاسو ګورئ نو جګړه خو د عالمي جنګ دی په افغانستان کې په دغه کې خو متاثره کېږي پښتانه آی غاړې ته دې غاړې ته او د پښتون د لاسه دا هم یو ریالایزیشن دی چې په کار دی هسې بنیادي خبره ګورئ بنیادي خبره نه ده د دې چې کوم زمیني حقایق دي هغې ته چې وګورو نو د ټولو نه زیات نقصان چې رسېدلی دی د پامیر نه دې غاړه تر پښتونخوا پورې او د کوټې چمن دغه پورې او دا ټوله سیمه چې ده دا ټوله د پښتنو ده او که دې کې زمونږ د قبایلي سیمې وې یا د دې نه علاوه پښتونخوا وه او بل چې کوم هغه طرف ته وګورئ نو ټول د کابله پورې څومره پورې چې د هغوی ولایتونه دي هغه هم ټول پښتانه دي. نو دې کې د ټولو نه لوی جنګ تیر شو. په دې کې تورابوره په دې کې ده په دې کې د تګ راتګ لارې یا کوم راهدارۍ چې دي هغه هم دې کې دي ټولې د چمن نه راواله ته غلام خان او د خیبر او دغه پورې دا ټولې دلته دي. نو ضروري خبره چې دا خلک
پښتانه خو دي ټیک د دوه ملکونه دي او د دوه ملکونو کې یو کرښه هم شته دی او د دغې د وجې نه پاکستان بیا د چې کوم ورته وایي چې یاره دلته موږ یو باډ جوړو یو فینسینګ جوړو دا تګ راتګ د جالي یا تګ راتګ د دې ورانکارو د کمزورې شي یا ختم کړی شي هغې دپاره هم کوشش خو تر څو پورې چې داسې سیمه وي چې په هغې کې عالمي قوتونو ته استخباري ادارو ته چې یو داسې موقع میلاویږي چې په هغې کې د خپل مفادات وړاندې کولو دپاره یو میدان جنګ جوړولی شي نو د هغې نه څوک هم وروسته کېږي نه او بیا هر یو په هغې کې خپل مړزان جنګوي او هغه مړزان ضروري خبره ده چې کوم لوکل وي کوم لوکل خلک چې دا غزي اوسېدونکي هغوی هغه په خپلو کې جنګوي همغه وای چې د غوبل موګې پښتون لکه تنور ګرم دی ور سړی راځي نو پکې ستا کور دی زما کور دی لکه تاسو ګوره تاسو دې غاړې ته د بارډر نه فریدون صاحب د بارډر نه آی غاړې ته لکه خلک هم یو دی جب هم یو دی نسل هم یو دی هماغه ډرون په هغوی هم دی په موږ هم دی هماغه توپ او جیس په هغوی هم چلیږي جهانګیر صاحب ما فریدون صاحب نه پوښتنه کړې وه چې یاره او دا یو بنیادي سوال دی پاکستان کې هماره یو سړی دا کوي چې دا کومه موقع د امن راغلی وه څومره چې د یکم مای دا تاریخ نږدې راځي نو د خلکو خدشات چې کوم دی سیوا کیږي نړیوال ورورولۍ هم د هغوی هم خدشات سیوا کیږي تاسو ته څه ښکاري لکه فریدون صاحب هم ډېره ښایسته خبرې وکړلې دلته کې مونږ چیرې لکه آیا دا موقع مونږ ته ضایع کول نو پکار تاسو ته څه ښکاري چې اوس هم امید شته دی پاکستان صادق خان کابل ته اوس دوحه ته روان دی نن د امریکې وزیر دفاع چې کوم دی د پاکستان فوج هیډ سره چې کوم دی جنرال باجوا سره هم خبرې اترې کړي دي تاسو ته څه ښکاري چې دا هلې ځلې به څه نتیجه راوړي ډېره مننه حسن صاحب تاسو ته او مېلمنو ته ډېر سلامونه احترامونه لکه ظاهرا خو بالکل داسې ښکاري چې دا موقع چې کومه یو تاریخي موقع وه هغه هره چې کومه ورځ تېرېږي هغې ته لاسه وځي لګیا خو آیا دا مکمل طور باندې ضایع شوې ده نو زما نه دی خیال چې لا ضایع شوې ده ضایع کېږي به هله چې کله دا خبرې بالکل لکه باقاعده ختمېدو اعلان وشي نو هغه خو نه دی شوی کوششونه خو دواړو طرفه نه دا کېږي چې نه خبرې به کوو خو هغه خبرې کېږي څه هغه نه نه پرې چېرته نتیجه چا ونه کتله نو ځکه د هلو دلو چې کوم تاسو ذکر وکړلو هغو کې زیاتوالی ما په خیال نور به هم راځي ولې چې افغانستان یو داسې ځي ته رسېدلی دی چې کوم ځای کې یوه لاره امن طرف ته ځي او بله لاره خانه جنګۍ طرف ته ځي دا بالکل ښکاره هر چا ته ښکاري بیا دلته کې په امریکا کې ذکر وکړم نو امریکا کې هم دا یاره موجوده ده چې د افغانستان فوج باندې ګرچې امریکا ډېر زیات خرچه کړې ده هر کال یې 4 ارب ډالر افغان فوج ته امریکا ورکوي لګیا دي او که دا پیسې ایسارې شي نو د افغان فوج چې کوم مستقبل دی هغه به ډېر لوی سوال جوړ شي نو په دو حالاتو کې آیا که امریکا وځي او طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ څه تړون نه کېږي نو افغانستان کې به څه حال جوړېږي آیا طالبان چې کوم مختلف لوی ښاریو بهر ناست دي هغوی به ښاریو ته دننه راشي آیا افغان ځواکونه به د خپلو ښاریو مکمل توګه به دفاع وکړلی شي آیا افغان حکومت به ختم شي افغانستان کې باقاعده خانه جنګي شروع شي نو که لږ موږ تاریخ ته وګورو چې کله روسیان هم د افغانستان نه وتي نو ډاکټر نجیب الله صاحب حکومت 3 کاله پاتې شوی 2 کالو پس هغه ختم شوی او هغه هم هله ختم شوی چې کله هغه دننه ډیزرشن شوي یعنې هغه خلاف خلک اوچت شوي نو رای خدا دا چې لوی وخت پورې خو کېدی شي چې افغان فوج هم دومره زیات پاتې نه شي خو دا هم امکان زما نه دی خیال چې فوري توګه به موږ دا وګورو چې بس هر څه ختم شولو جنګ شروع شولو طالبان راغلل زما نه دی خیال چې دا به دومره په اسانه کېږي خو چې کوم ټوله کې لویه یاره دا هغه دا ده چې مکه عام انسان به پکې خپل ژوند بیلي صرف د دې وجې نه چې دواړو طرفونو نه هغه لچک مظاهره ونه شوله چې کمې توقع هر چا کوله یعنی کاغه نړیواله ورورولي ده او که افغان ولس دی او که افغانستان سره پوله باندې تړلي چې کوم هېوادونه دي هغه دي هر چا دا توقع وه چې دواړو طرفونه به لچک مظاهره کېږي یو عرضي ډزبندي به کېږي یا اوربند به کېږي او افغانستان کې وسیع البنیاد حکومت دپاره یا شراکت اقتدار دپاره به سخت تګلاره جوړېږي او مستقبل دپاره چې کوم حکومت به جوړېږي هغې دپاره هم څه اوس لکه خټک صاحب دا خو لکه تاسو ووایئ چې دا پکار دي خو زه فریدون خان نه دا تپوس کوم فریدون صاحب
لکه دا خو کنسرن تاسو جهانګیر خټک صاحب چې کومه خبره وکړه چې یاره کنسرن په امریکا کې هم دي چې یاره که دا چل داسې کېږي نو د دې دوه لارې دي، یو د خانه جنګۍ ده او یو د امن لاره ده. پاکستان هم لګیا دی کوششونه څنګه چې ما شروع کړي، صادق خان څو ورځې کابل کې تېرې کړې، اوس چې کوم دی هغه ما په خیال نن یا سبا به چې کوم دی هغه دوحه ته روان دي طالبانو سره. دغه شان امریکا هم لګیا ده، ټول ملکونه یو دغه کې. تاسو راته لږ دا ووایئ چې په افغانستان کې د افغانستان چې کوم حکومتي او قومي مشران دي هغوی ته دا احساس دی چې یاره دا حالات خدای مکه خراب شي نو دا به ډېر خرابې ته ځي، لکه څنګه چې خټک صاحب دغه خبره وکړه، ډاکټر نجیب الله صاحب د دور خبره پکې وکړله. نو هلته څه هلې ځلې روانې دي چې یاره څه پیچه پوشي، خدای مکه چې مونږ دغې خانې جنګۍ ته لاړ شو، که نه دوی د نړیوالې رورولۍ یا د ګاونډي ملکونو په تمه دي. دوی خو تر ننه پورې په همدغه تمه وو چې ګاونډي ملکونه د امن ساتي او د خپل بزنس په مخ کې وړو او ګټې دې کوو. خو هلته هم په حکومت کې یو تعداد داسې خلک رامنځته شوي دي چې د ملک مفاداتو نه خپلو شخصي مفاداتو ته ډېره ترجیح ورکوي. او په افغانستان کې په نظام کې یو تعداد دغسې خلک دي چې هغوی ته د دې ملت ګټې هېڅ ارزښت نه لري او هغه خپلې شخصي ګټې ورته ډېر ارزښت لري. زما دواړو حکومتونو ته هم پیشنهاد دا دی چې دواړه وغواړي او په اخلاص باندې د امن کوشش وکړي او په دواړو ملکونو کې امن وغواړي. په کنډکټار او په دیوالونو باندې امن نه راځي، د ورورۍ او د اخلاص په نتیجه کې امن راځي. نو دغه که دواړه ملکونه جنګ نه غواړي نو دغه د افغانستان نه طالب چې پاکستان ته ځي او تروریستي عمل ترسره کوي او یا د پاکستان نه افغانستان ته راځي او تروریستي عمل ترسره کوي، که دا حکومتونه یې ونه غواړي نو دا څنګه امکان لري چې دغسې مشکلات دې تېر شي. خو هلته هم داسې خلک دي او دلته هم په نظام کې یو تعداد داسې خلک دی چې اوبه خړوي او میان نیسي او د خپلو ګټو دپاره حالات خراب ساتي او ګډوډي او دا جګړه توده ساتي. او زما دغه د پښتنو مشرانو ته چې منظور پښتون دی، که دغه نور دی د خیبر نیوز طریقه نه، که اسفندیار ولي دی، که محمود خان اچکزی صاحب دی، که نور مشران دي، دا چې دغه نارې وهي او په دې وخت دا یې کوي چې موږ سره پنجاب ظلم کوي، موږ سره دا ظلم کوي، موږ سره هغه ظلم کوي، د دې په ځای دې باید دې ته ډېره ترجیح ورکړي او د دې دپاره دې ډېر کار وکړي چې دغه پښتون د یو بل په خلاف فتوا د جهاد ورکړې ده، یو کافر کوي یو بل مجاهد کېږي او خپله وینه پرې کوي. اول دې دا د خپل پښتون کور جوړ کړي او دغه خپل ځان دې د یو بل نه مطمئن کړي، بیا دې د نورو په ظلم او دغه باندې پسې وګرځي او هغې باندې د خبرې وکړي. نو هېڅوک په اخلاص نه غواړي، اخلاص موجود نه دی. پښتون ته یوه لویه دسیسه جوړه ده او پښتون د دې سیمې نه یا ډېر ذلیله کول او پلان دی او یا دوی بیخي نابودول او ختمولو پلان دی چې پښتون په دغه حالت پاتې نه شي، لکه څنګه چې د پښتون پخوانی تاریخ و، د دوی د علم، د دوی د پوهې، د دوی د مېړانې، د دوی د فتحو هغه سم تاریخ و، هغه د منځه لاړ شي او پښتون په ډېره وړه جغرافیه کې د یو نوکر حیثیت ولري د نورو او بس په یو ډېر ذلیله دغه حالت ژوند وکړي. چې بغیر صاحب یو ډېرې سپینې خبرې وکړې فریدون صاحب چې یاره لکه هلته کې هم داسې ټوله ده چې یاره هغوی اوبه خړوي او میان نیسي او ظاهره خبره ده دلته کې هم د شروع نه دا یو شی روان دی. فریدون خان چې کومه خبره کوي که تاسو ګورئ دا بنیادي هغه پوینټ له راځي هغه دا دی چې هغه د وړو هغه لبې دي، ته به مجاهد شي زه به طالب شم، ته به مجاهد شي بل به کافر شي، بس هغه یو بل سره لګیا دي. خو دې کې دا د مرګ ژوبله پکې د یو دغه روانه ده. دې یو اشاره وکړه چې یاره لکه دې کې دا پښتانه مشرانو لم څه کردار ادا کول پکار دي. دا کم جنګ چې دی یا دا کم حالات چې دی په دې کې دا مشران چې دی سیاسي مشران یا مذهبي مشران وی کردار ادا کوي شي، ځکه کور له خوستا او زما را روانه ده که نه، مسله خوستا او زما په کور باندې بیا را روانه ده. خدای دې نه کړي چې وشي کوم خټک صاحب چې وشي یو د امن لاره ده او یو د جنګ لاره ده، که د جنګ لاره راځي نو بیا زما او ستا په کور جنګ دی. دې کې شک نشته دی او دا ډېر ښه سوال دی او دا څو ځل دا سوال راوچت شوی دی د حکومتي په سطح باندې، د چارواکو په سطح باندې او دا خبره چې کوم فیصله کوونکي قوتونه دي هغوی سره هم شوې ده چې تاسو مختلف طریقې چې کومې دي د ډیپلوماسۍ یو لار ده، د دې نه علاوه ستاسو د فوجونو دغه ترمنځ چې کومې رابطې دي بله لار ده او درېیمه لار چې کوم ده هغه د ولسي جرګې لاره ده او د ولسي جرګې دپاره دوه دغه دي. یو دا ده چې د دیني مشران چې کوم دي د هغوی په منځ کې رابطې
او د هغوی په منځ کې همکاري ډیره ضروري ده او بل طرف ته خو دا دغه د خلاص بکې کني داسې نه او کیږي بل ولسی جرګه چې کومه ده خصوصا چې کوم مشرانو فریدون صاحب نمونه واخیسته دغه او داسې مشران دغه طرفه هم چې دوی په خپل منځ کې کیدي په دې چې دا هم د دې علاقې مشران دي او دغه زی د حالاتونه او زمینی حقایقونه پوره واقف دي او دوی ته وایي که ډېر مشکل سفر مې لیکن مونږ وایي غر کوچت دی نو په سر لار شته دی د پښتو متال دی همغې باندې چې زی د پښتنو په منځ کې همیشه دپاره ولسي جرګه چې کومه ده هغې همیشه یو پل یو کردار د امن ادا کړی دی او دغې ته نه دې طرف ته چې کوم چارواکي دي هغوی ته دغې ته توجه ورکړه او نه پکې د افغانستان د طرفه چې کوم چارواکي دي هغوی دغې ته توجه ورکړې ده د هغې وجه راته ښکاري دا و چې کوم ورانوونکي قوتونه دي او ورانوونکي قوتونه هغه په ګاونډي ملکونو کې موجود دي هغه افغانستان کې دننه موجود دي او د افغانستان نه بهر هم موجود دي او هغوی غواړي په دې چې خپل مفادات په یو داسې علاقه کې ته زیات وړاندې کولی شي چې د هغې د وجې نه ته خپل دښمن ته نقصان رسولی شي په هغه لاره باندې دویمه دغه دا ده چې دا غزي د اقتصاد د لارې په هغوی باندې بندولی شي او دریمه خبره دا ده چې په نړۍ کې اړې ګړې وي نو هغه ځای کې بیا د ترقۍ پایا نه چلیږي هغې سره نقصان رسي او څلورمه خبره چې کومه پښتنو طرف ته ده فریدون صاحب چې کومه اشاره کړې وه هغه دا ده چې ګوره چې زه دغې ته بار اشاره کوم چې د 9/11 کوم مشر جان باب چې هغه د 9/11 کمیشن سینیټر هغه چې کوم ریپورټ ورکړی هغه وایي چې آینده 9/11 کا اټیک د دې نمونه اټیک کیږي نو هغه د پښتنو د دې سیمې نه کیږي نو مطلب دی چې دا ځای د هغوی په ریډار کې و د وړاندې نه چې د دوی په ریډار کې و نو ضروري خبره چې روس په کومه طریقه باندې لاړه او هغه طرف ته به امریکا لاړه نو امریکې خو دغه لار لیدلې وکړه هغوی که القاعده ختمول یا هغوی که صرف د طالبانو حکومت ختماو نو خو 3 میاشتې کې ختم شو د هغې نه خو هغوی مسلسل خپل ګول پوسټ چینج کاوه او هغه د دې دپاره چینج کاوه چې دلته د هغوی نور مفادات وو هغوی د افغانستان امن مطلب نه او دغه وجه ده چې بار اوس هم د هغوی ګورې مطلب هغه ماته بل طرف ته که د هغوی مطلب نه دی نو بل افغانستان کې چې کوم دا اوس په خپلو کې ناست دي د هغوی هم دا مطلب نه دی چې امن دې په داسې طریقه راشي چې په هغې کې دیدار اصل کې افغانستان کې هم چې یو مسله راغله که نه ټول هغه خلک راغې په اقتدار کې چې هغه بریف کیس سره د بهر څوک د ناروې نه راغې څوک اسټرالیا نه راغې څوک امریکې نه راغې مقامي چې کوم خلک و چې څوک پوهېدل چې دا مسله به څنګه حل کړو هکه مجاهدین وو که هغه هر څوک وو هغه سایډ لاین هم شو زه ګوره دا اوسنۍ چې کومه خبره ده اوس خو امریکې خپلې په دغه خط کې 3 صفحې خط چې کوم چې اشرف غني ته سیکرټر بلنکن ورکړ په هغې کې خو ښکاره پوره ټوله لار ښودلې ده امریکا خو ځي دې کې خو شک نشته دی خو سره د ناټو وځي او بل په 11 سپتمبر یې ولې ورکړی د دوی وایي چې موږ په خپله خوښه لاړو په خپله خوښه راغلو لیکن بله خبره پکې دا ده چې هغوی خو خپله لاره وښودله اوس طالبانو خپله لاره ده او د اشرف غني د حکومت خپل لاره ده او عبدالله پکې خپل پلان ورکړی دی او بل طرف ته پکې جرګې هم او هغه هم خپلو کې کېناستلو ته تیار نه دي یعنې اوس په کار ده چې د 24 نیټې نه په استنبول کې ترکی کې چې کوم مذاکرات کېدل په کار ده چې د دې دپاره د امن دپاره ناست امن دپاره کم از کم بس دی لیکن هغه بیا وځنډولی شوه او چې څومره ځنډېږي نو ګوره څومره په مرګ ژوبله کې وایي 30% زیاتې راغلي تاسو د دې پروګرام کې چې مونږ د تاجرانو کم ساوند بایټس وخول نو هغوی وایي چې ټوله پیسه د افغانستان نه نورو ملکونو ته ځي ځکه چې دلته کې به څوک پیسه ولګي خټک صاحب یو خبره خو کلیر ده چې امریکا ځي او هغې باندې او امریکا په داسې حال کې ځي زموږ طرف ته خلک یو خبره کوي لوار جانے او انګار جانے لوار پوه شه او انګار پوه شه او زه د نه لاړم امریکا په داسې سچویشن کې وځي فریدون خان هم خبره کړې او د بریګیډیر صاحب هم دا خبره کوي تاسو ګڼئ چې دې ټیم کې لوکل میکانیزم چې کوم دی د کانفلیکټ ریزولوشن چېرې دا مسلې حل کولو چې کوم لوکل میکانیزم جرګه مرکه خبرې اترې قومي مشران مذهبي مشران آیا دوی دپاره سپیس شته چې انټروین کړي ځکه چې طالب خو استانبول ته هم نه ځي طالب خو وایي چې هغه ډنډه بره کړې ده جنډه یې اوچته کړې ده چې ما جنګ ګټلی دی چې ما جنګ ګټلی دی نو او امریکې ما ته سرټیفیکیټ راکړی دی نو تاسو څه ګڼئ چې دې حالاتو کې آیا لوکل میکانیزم
اپلای کول پکار دي د هغې ته څه سپیس شته بس نتیجې به مخې ته راوړي؟ زما خیال دا دی چې زه خو بالکل همیشه نه وو او پکار دی چې لوکل میکانیزم خو د اولې ورځې نه پکار دی چې کار کولې او پکار دی چې هغه څه نه څه نتیجه هم راغلی خو موږ دا وکتل چې هغه نه ده راغلی ولې چې په افغانستان کې تاسو وګورئ تاریخي توګه باندې همیشه نه چې کله جنګي شروع وه نو هغې نه اول او بیا هغې نه پس فیفډم جوړ شول وړه وړه خلکو هر چا خپل یو پاچاګري جوړه کړې وه خپل ټیکسونه به جمع کول او هر څه به یې کول ولې کول چې هلته کې نا اتفاقي وه او چې کم جنګ و هغه طاقت او اثر دپاره ځمکې دپاره د خلکو ښېګړې او امن دپاره نه و هېڅکله هم نه و ځکه خو جنګ کېدلو او نن هم زما رایه دا ده لکه دا اول فریدون خان هم دا فکر وکړلو او بریګیډیر صاحب هم داسې اشاره وکړله چې بنیادي توګه باندې افغانستان کې چې کم دا ټولې خبرې اترې دا څومره ډیپلوماسي او څومره هلې ځلې کېږي زما رایه دا ده چې دا امن نه زیات حکومت او طاقت دپاره کېږي ولې که امن دپاره کېدلې نو بیا به مونږه نتیجه هم کتلې 100 میاشتو نه کال نه زیات خو ټایم وشولو چې خبرې اترې روانې دي هېڅ نتیجه نشته دی ولې چې سوالونه هغه چې کم اول ورځ نه موجود وو چې افغانستان کې به څه مستقبل کم قسم ته حکومت به وي اول خو د اشرف غني صاحب حکومت تقریبا 6 میاشتو نه زیات خو په دې کې ضایع کړل چې زه به دا چې کم هغه دي خلک چې کم په زندانونو کې دي طالبان هغه نه خوشي کوم او بیا هغې نه پس خبره لږ ونتې شروع شوله نن هم زما رایه دا دی چې لا اوس هم موقع مکمل توګه باندې لاس نه ده وتې خو د دې انحصار په دوه لوی قوتونو باندې دی طالبانو او افغان حکومت که هغوی ته کې سنجیدګي ښایي که هغوی امن دپاره سنجیده دي هغوی به یقیني توګه باندې لچک هم ښایي هغوی به یقیني توګه باندې په یو داسې تګلاره جوړوي که هغه بېشکه یو څو میاشتو دپاره امن دپاره ولې نه وي هغه به جوړوي چې افغانستان دا موقع لاس ته هغه نه کړي که نه وي نو بالکل نتیجه خو هر چاته معلومه ده اوس لوکل میکانیزمز کې زموږ چې کم مقامي چې کم قبایلي جرګې او مشرانو چې کم ځای و د ما خیال دا دی چې هغه هم په دې ټول جنګ کې او چې کم دا سیاست روان دی په دې کې هغه هم کافي کمزوری شوی دی که تاسو وګورئ هغه هغه شانتې طاقتور نه دی پاتې شوی نو هغې د وجې نه که هغوی غریبانان کوشش کوي هم نو اوري یې څوک مني یې څوک او بیا هغه فیصله دا هغه فیصلې خو نه دي چې تیږه کېږدي او بیا هغه هر څه خیال ساتي هغه مونږ نن پرې ونه کتل نو چې نن پرې وروسته 40 کالو کې مو ونه کتل نو اوس به څنګه د دې تمه لرو او البته دا ضرور ده چې دا مختلف قوتونه که هغه مقامي دي طالبان دي او که حکومت دی په هر چا باندې فشار نه یوازې د افغان ولس پکار دی بلکې چې کم د افغانستان سره تړلي ملکونه دي هیوادونه دي پاکستان شولو ایران شولو او بیا چې کم سنټرل ایشین هیوادونه دي امریکا شوله اروپایي هیوادونه شول دا اټول چې سو پرې په دو اټولو باندې مکمل توګه باندې زور نه اچوي که نن امریکا دا اعلان وکړي چې اشرف غني حکومت ته دا ډډه ورکړي چې موږ در باندې پیسې بندو که تاسو دا رعایتونه نه ورکوئ چې کم طالبان غواړي او که پاکستان ایران او نور هیوادونه چې کم د طالبانو سره ولاړ دي همیشه نه پاتې شوي تاریخي توګه باندې که هغوی نن دا وایي چې موږ تاسو هر څه بندو که تاسو نه بدلېږئ نو زما خیال دا دی چې څه نه څه بدلون راتلی شي هغه امکان شته دی خو که موږ همدغه شانتې دا امکان لرو چې خلک په خپل سوچ بدل کړي صرف دې د وجې نه چې هغوی امن غواړي نو ماته دا ډېره ګرانه ښکاري ولې چې وروسته 16 کالو چې کومه تجربه ده هغه دا ښایي چې همیشه نه جنګ طاقت او ځمکې دپاره شوی دی امن دپاره ماته نه ښکاري چې شوی دی او که نن دا خبرې هم کېږي نو هغه امن دپاره نه دي هغه طاقت او حکومت دپاره دي اوس هم چې کوم دی هم بدقسمتي خو هم دغه ده چې دا وخت کې د افغان وطن دپاره یا د افغان خاورې دپاره که ډاکټر اشرف غني صاحب هغه خپل پوینټ آف ویو دی طالب چې کوم دی دا خپل پوینټ آف ویو دی او دواړه لګیا دي په دې کې هر یو کس وي چې ما ګټلې ده په دې فریدون صاحب تاسو له به راځو هم د امریکې د وتلو نه پس د افغانستان صورتحال باندې به خبرې کوو وړه شانتې دمه ده د دمې نه پس دي چې ګرانو کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی فریدون صاحب پوښتنه ستاسو نه کوم یو خو دا دی چې زم د دې خبرې لکه خټک صاحب هم وویې چې تاسو د مونږ د جرګې مرکې وغیره دا
خبرې نه مخکې مونږ په دې باندې ستوري کړي چې رښتیا وایو نه اوس چې کوم دی ما په خیال د دې نه مونږ په دې 40 کاله کې د دې څه لیدلي دی هسې پښتانه خو په دې باندې ډېر تکبر او فخر کوو چېرې مونږ د جرګو د مرکو وطن یو خو په خپل وطن کې د 13 کالو ماشاءالله نه چا جرګه کړې ده نه مرکه کړې ده نه یو بل سره مناسته کړې ده اوس په سر مو دا راغلې ده چې امریکا وځي امریکا وی چې زه خپل بس زه نور پولیسنګ دلته کې نشم کوی دا د سمیدو ما په خیال پښتو کې چې خبرو کو دا د سمیدو خلک نه دی اوس په دې حالاتو کې تاسو څه ګڼئ چې خدای مکه یو وارې که چېرې طالب لارې ته رانغې او ډاکټر اشرف غني صاحب اوږه ښکته نه کړله او پاکستان هم هلې ځلې کوي ایران به هم کوي ترکیې هندوستان ټول به لګیا وي خو چې تر کومې پورې افغان دې ته اوږه نه ښکته کړي یو بل ته دا نه کېږي نو تاسو څه ګڼئ چې خدای مکه یو وارې حالات بیا ستاسو هم دغه ذهن دی چې یاره خرابي طرف ته به ځي نو اول خو زه په دې نظر یم چې جرګو او قومي سیستمونو په پاکستان کې او په افغانستان کې د ډېر وخت نه حالات ډېر ښه ساتلي وو او همیشه چې لوی فتحې شوي دي که د لوی برطانیا مقابلې شوي دي د جرګو او د قومي سیستمونو په نتیجه کې شوي دي که پاکستان او د افغانستان ترمنځ ښه روابط ساتل شوي دي هم د قومي مشرانو او قومي سیستمونو او دغه اعتماد د فضا چې قومونو به رامنځته کاوه د دواړو ملکونو ترمنځ دا به یې کوو بدبختانه چې دا 40 کاله چې په افغانستان کې د نورو ملکونو د اهدافو او ګټو دپاره جګړه رامنځته شوې ده او قومي سیستمونه د منځه تللي دي قومي مشرانو ته موقع نه ده ورکړل شوې قومي مشران د صحنې نه ویستل شوي دي او یا سرور شوي یا بندیان شوي دي نو په دې 40 کلونو کې رښتیا هم د جرګې او د قومونو رول ډېر ضعیفه پاتې شوی دی او اوس هم ضعیفه دی ځکه چې اوس هم که په پاکستان کې جرګې کېږي نو او یا قومونه او پښتانه سره متحد کېږي او دې مسایلو ته د پای ټکی ږدي او مشکلات حلوي نو تحریک طالبان د خوا نه ورته تهدید موجود دي او هغوی وایي چې دا موږ ته ګواښ دی او دا د شریعت خلاف یو کار دی او هغه خلک د منځه وړي او وژني او که په افغانستان کې پښتانه راپورته کېږي او دلته د پښتون په نوم یا د افغان په نوم باندې د ثبات لپاره د وحدت لپاره کوم حرکت پیلوي نو دلته هم امارت اسلامي طالبان دا د ځان په ضد او په خلاف ګڼي او هغه وایي چې دا د شریعت سره په ټکر کې یو عمل دی یو حرکت دی او دا خل واجب القتل دی او باید د منځه لاړ شي ما خو مخکې مو ویلې چې موږ د دسیسې ښکار شوي یو یو مجاهد او بل یې کافر کړی دی او دغه تر څو چې دغه وروري رامنځته نه شي او یو بل ورور ونه ګڼو او مسلمان یې ونه ګڼو او د هغه وینه تویېدل ناجایز او ناروا ونه ګڼو تر هغې زموږ دا مشکلاتو حلېدل ډېر مشکل دي دویم قدم دغه دا دی لاره چې د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت کې یو تعداد خلک خودغرضي پرېږدي شخصي مفادات پرېږدي او د دې ملکونو په سطح باندې د امن د ثبات او د تجارتي روابطو او سیاسي روابطو او د ورورۍ روابطو جوړولو دپاره کار وکړي او خلکو ته شرایط مساعد دي دغه مطرح خلک د سیاسي خلک دیني علما او قومي مشران دوی د یو بل سره رابطې وکړي د دوی په منځ کې دیوالونه نه کوي دوی د یو بل په منځ کې سره فاصله نه ایجادوي او دوی دې پرېږدي چې دوی یو افغاني حرکت پیل کړي او دغه امن راوړي او دغه د سایسو مخنیوی وکړي دا صحیح ده چې طالبان او د اشرف غني حکومت په یوازې ځان باندې جګړه شروع کړي نو په دې کې به د ډېر افغانان قتل شي او اتمن به یعنې یو به هم د جنګ ګټونکی نه وي طالب به د اشرف غني نظام ته سقوط ورنه کړي او اشرف غني به طالب ته سقوط ورنه کړي خو د پښتون وژنه به پکې دوامداره وي د پښتون کور به ورانېږي د پښتون نوی نسل به لکه څنګه چې بې تعلیمه پاتې شو همداسې بې تعلیمه پاتې کېږي او د پښتنو ترمنځ به ډېرې بدبختۍ نورې رامنځته کېږي چې بیا به تیر کلونه دوام کوي چې دا خلک په سره بیا په دې نومونو یو بل وژني چې پرون تاسو وژلې او زه تا وژنم او دا سلسله به بده قسمته به دا سلسله روانې بریګیډر صاحب یو بل سوال دی چې زه به دا درې واړو تاسو نه هم تپوس کوم خټک صاحب نه او فریدون خان نه هغه دا دی چې امریکا وځي خو هغې اوس داسې نه وځي د سیمې نه
هغوی وایي چې موږ اوس خو په افغانستان به نظر ساتو لکه مطلب منیټر استاد جي په بله کمره کې کینی اوس نو ستا خیال دی هغوی پاکستان باندې اوس دا جنرال میکنزي چې کوم دغه راځي په هغې کې پلان دا هم دی چې یاره پوسټ چینج کوو بارډر نه دې غاړې ته هغوی به څه ډیمانډ کوي دې باندې تاسو څه ګڼئ چې پاکستان به اګري کېږي که اګري کېږي د هغې به په افغانستان کې څه حالات په دې سیمه کې که چېرې فرض که پاکستان دوی ته اډې ورکوي ګوره څه معلومات خو داسې دي یا ځینې داسې اشارې میلاویږي چې هند سره کم ډزبندي وشوه او په پوله باندې تاوتریخوالی کم کړی شو بل طرف ته د چین قدمونه چې کوم خصوصا د هغوی چې لویه معاهده ایران سره کیدونکې ده د 400 بلیونه ډالرو او سی پیک د هغې یو لاره ده درېیمه خبره دا ده چې روس هم دې طرف ته د راتګ او د خپې غځولو یو نرم طاقت سره کوشش کوي نو امریکا دې ځای کې تقریبا 2 ټریلیون ډالر لګولي دي او بل طرف ته تقریبا 3,000 باډۍ ورکړي دي 3,000 شهیدان ورکړي خپل او 3,000 د خپل فوجیانو هغه او دې نه علاوه د ناټو په زرګونو باندې او داسې د هغې نه ډېر مرګ ژوبله هم نور هم شوې ده نو دا داسې طریقې سره خو یو لوی طاقت نه وځي طاقت یو خپل استخباراتي چې د هغوی کوم بیس جوړ کړی کوم لارې جوړې کړي نه هغوی خو به دا غواړي پاکستان به ورکوي شي اوس پاکستان باندې زه وایم چې دا اوس زمونږ فوجي مشر سره کوم ستاسو د دې میډیا والا لوی ملاقات شو نو د امن خبرې او زړونه لږ بیا دوباره هغه طرف ته تګ او د شمسي ذکر میکنزي هم کړی دی او هغه وایي چې زه به دا پلان په پیله تاریخ باندې ورکوم دفاعي سیکرټر ته درېیم اخري خبره پکې دا کول غواړم دا کول غواړم چې معلومیږي دا چې منګه یا کمبل نه پریدي یا منګه کمبل نه پریدي جی فریدون خان که چېرې ان کیس پاکستان دې ته تیار شو چې امریکې ته ځایونه ورکړل چې افغانستان باندې نظر ساتي تاسو څه ګڼئ چې افغانستان کې به د دې څه ریاکشن رد عمل یا به دا یو پازیټیو دغه ګڼلی شي چې ټیک ته دې ځای نه دی هلته کې لاړ شي نو د امریکې نظر ساتل جی جی هلو فریدون صاحب خټک صاحب جی فریدون خان نو د امریکې هلو جی 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 आवाज راځي ستاسو د امریکې نظر ساتل دا خو صحیح ده په خپل ځای چې امریکا به د افغانستان نه هېڅکله هم داسې مخ وانه اړوي او نه به دومره امریکا ته شا کړي چې آینده د امریکا ته د افغانستان نه بیا مشکلات پیښ شي خو امریکا چې 20 کاله دلته وه او یا 20 کاله نور د پاکستان د سمندر نه نظر ساتي یا د پاکستان کې د اډو نه نظر ساتي دا خو د هغوی د خپلو مفاداتو او د امریکې د چې کوم تهدیدات او دا خبرو تشویشونه دي د هغې په خاطر به ساتي خو د افغانانو ته او خاص کر پښتنو ته په دواړو خواو کې او د پاکستان او د افغانستان حکومت ته هم په کار دي دوی هم یو مسؤلیت لري چې دوی باید څه وکړي یوازې همدې ته کښېني چې امریکا دې کله د داخل په افغانستان کې نظر ساتي او کله دې د پاکستان نه نظر ساتي یعنې دې ته خو دې نه کښېني دوی هم په خپله باید یو مونږ خپله وایي د دغه وایي څه خو بویه که نه نو لکه هغه مونږ هم خپل پکار خټک صاحب آیم ریلی ساري وخت زموږ سره ختم دی تھینک یو ویری مچ جهانگیر خټک صاحب تاسو فریدون خان تاسو ډېره مننه مونږ سره پروګرام کو شرکت وکړو برګیډیر صاحب تھینک یو ویری مچ ډېره مننه ګران کتونکو دا زموږ نننی پروګرام خدا اخره کې به وایي چې الله دې هغه څوک چې زموږ پکې خیر وي د افغانستان هم پکې خیر وي د پاکستان